ډېر زیات اعتراض وکړو. د چرسو څه نشې کوله او هسپتال کې داخل کړو. ظلم وکړو، زیاتي وکړو، رغولو دپاره ورکړو، دې دپاره خو نه ورکړی چې وجنه راغله. دغه هسپتال کې به جمع هم ورکول، اذانونه به هم کول. موږ به د دې هسپتال والو نه تپوس وکړو، ده به ویل ټیک ټاک دی، وایي دا به درته انې بانې به درته خامخا کوي. چې هغه ډېر تشدد سوالی دی او ډېر انتهایي ظلم یې ورسره کړی دی. څنګه چې دا کار کړی دی، د باندې تشدد کړی دی، بس یېرېدلي دي، ټول تښتېدلي دي، مریضان یې هم داسې پرېښي دي. وجنه یې راله ولې کومه ګناه کوي، کومه خطا یې کوي. هسپتال والا چې کومه دی اوس تښتېدلي دي. ویلي دا خبره یې کړې وه چې والم کوي، خو بیا موږ په هغه خبره باندې یقین نه کوو. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं एहसन अवान और आप देख रहे हैं आज डिजिटल। नाज़रीन, मौजूद हूं फकीराबाद में। यहाँ पर एक दिल दहला देने वाला वाकया रूनुमा हुआ जिसे सुनने वाले हिल कर रह गए। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ उस बहाली मरकज की जिसमें नौजवान को इलाज के लिए दाखिल कराया गया, लेकिन वहाँ पर उसे इंतहाई वहशाना तशद्दुद का निशाना बनाकर बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। यह वाकया कैसे रूनुमा हुआ, नौजवान को क्यों इतना तशद्दुद का निशाना बनाया गया, असल हकायक क्या है, ये तमाम डिटेल मैं अपनी इस रिपोर्ट में आपको दिखाऊंगा। हमारे साथ ही रहिए। जी नाज़रीन, बहाली मरकज में मुबैना तौर पर तशद्दुद से जहाँ भाग होने वाले नौजवान निहाल के वर्षा हमारे साथ मौजूद है। आइंद से बात करते हैं। लावल अल्लाह पाक तासुला सबर दर की डेरा घटा सानिया दा यो सतमा जवान जलमे अलग को आदे से तशद्दुद मरशे दारती दा वाकया संग शे हुआ और टोल लग तफसीलात रहते। اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ستاسو د میډیا والا زه ډېره زیاته شکریا ادا کوم چې په دې لنډ شارټ وخت کې په دې ګرمۍ کې زموږ خواله راغلی او د دې مظلومانو تپوس هم وکړو. زه عموما لویې جرګې نه مخاطب یم. عموما لویه جرګه د ټول پاکستان په دغه باندې جوړه شوې ده. دا زموږ د دې تره کېږي د ده زویو 2.5 میاشتې مخکې د چرسو څه نشې کوله او هسپتال کې داخل کړو. دلته په کې پي کې کې عام کورونه خلکو هسپتالونه جوړ کړي 3 او 4 د پیسو دپاره. هغې دپاره خپل بچي خلک دې دپاره بوځي چې دا به روغ شي، بچي به سبقونه وپې او دغه وپې وشي. د ده زوی 2.5 میاشتې مخکې هسپتال کې داخل کړی و. هسپتال په دې اشرفیه کې دننه دی، هغه ټول ډیټیل معلومات شته دی چې کله داخل کړی و د هغې به دې خپله معاینه داخلوله 10,000 یا 40,000 روپۍ میش، او هغه پرون ډېر بې دردۍ سره، ډېر غټ تشدد سره، په ډېر ظلم سره. پاکستان زمونږ خپل ملک دی، زمونږ خپل وطن دی، غیر مذهب وطن هم نه دی چې هغه ډېر تشدد سوالی دی او ډېر انتهایي ظلم یې ورسره کړی دی. او بیا هغه ظلم د پاسه بل ظلم شوی چې هغه د دې ځای نه ورته د کور هم پته وه، شناختي کارت یې هلته ورور جمع کړی و، بیا یې په دې کوڅو کې امبولانس کې اچولی او ګرځاوي، کله یو ځای ته ویسه او کله بل ځای ته ویسه. نو په کور وانې همدقسې ناڅاپي را دننه کړو او هغه هسپتال والا چې کومه دی اوس تښتېدلي دي. زمونږ د فقیرآباد تاڼې چې کوم اس ایچ او دی عقیب خانو، هغه الحمدلله دې کې پوره دغه کړې ده، کمیشنر صاحب هم پکې دغه کړی دی او نورو چې کوم اعلی چارواکي دي پکې لګې دي. خو موږ بیا هم د صوبې حکومت ته، وزیر اعلی صاحب ته چې زموږ څومره مشران دي دا دې مهرباني وکړي چې اول د ټول پېښور کې په دې خبره باندې چانټي وکړي چې دا کم عام د ګورنمنټ نه غیر هسپتالونه جوړ شوي دي او د چا بچي پکې داخلېږي، دا بچي چې حیوانات نه دي، دا بچي دي. دا خلک هم دې دپاره داخلي چې د نشو نه واوړي، دې دپاره څوک نه داخلي چې هغه دې ماله کور ته مړه راوړي او هغه دې موږ ته مړه شي. اوس په دې باندې موږ وزیر اعلی صاحب ته، زموږ چې کوم آی جي صاحب دی، زموږ چې کوم د صحت محکمې والا دی، اول د دې هسپتالونو معلومات وکړي چې دا نوکل هسپتالونه چا جوړ کړي او څنګه جوړ کړي دي، چې پوره ثبوت ته نه، پوره پروف ته نه. نو دا هسپتالونه موږ ته عوام ته ضرورت نشته دی چې موږ د نشو دپاره بچي داخل کړو، هغه بیا موږ ته مړه میلاویږي. دا راته وایي چې کوم نهال او هغې باره کې خو دا ویل کېږي چې دې خو ښه کاروباري هلک و، جاپان ته هم تللی و، سعودي ته هم تللی، یا دوبۍ ته دې علاقو ته هم تللی و، هغه نه باوجود لکه خو ډېر لکه ښه سلجه و شخص و، ښه لکه پړه لیکه وم، بیا دومره تشدد ولې یو پرایویټ هسپتال کې یو بحالي مرکز کې دغسې کار وشو؟ جی بالکل، د جاپان ویزه هم دته لګېدلې وه، جاپان ته تللی و، دوبۍ ته تللی و، خالي د چرسو نشې کوله او هغه هم کله ناکله موږ هسه په دې ماله کې زموږ مالهدار مو، موږ د هغه په یوه خبره هم نه پوه شوي، هغه نه غلو نه ډاکو نه بل څه شی دغه و، او بس هسې انسان دی. ځینې وخت چرس خو داسې هم شوي دي چې خلک د نسوارو په رنګ ټوله دنیا یې کوي، خو بهرحال داسې کار نه و په کار لکه کوم کار چې د هسپتال والا کړی دی. او بیا زه په شارټ نوټس کې وایم چې په دې باندې زمونږ صوبایي حکومت
یا زمونږ کم پولیسو دغه ونه کو صحیح کاروایي ونه کړله، نو من لوی جرګې ته به انشاءالله تعالی موږ د پینډۍ پورې خبر کوو، بیا به موږ راځو تاڼې مخې ته به احتجاج کوو او هر ځای کې به موږ د خیر د خپل حق دپاره اواز پورته کوو. اول خو به انشاءالله تعالی موږ ته د تاڼې نه انصاف میلاو شي، د حکومت نه به موږ د انصاف میلاو شي. څنګه چې تاسو وایئ چې موږ به احتجاج کوو، پولیس تاسو ویل چې هغه کار کوي لګیا دی، د هسپتال انتظامیه سره میلاو شوي څوک شته چا څه ویلي دي چې دا کیسه څه وه، دا تشدد ولې دی خبره دا دومره حده پورې ولې لاړه؟ جی نشته، هسپتال خو بند شوی دی، یو څو کسان به هغې ایستلي دي. دا خو د حکومت نه غیر هسپتال ځکه و چې هسپتال یو دم څنګه ختمیږي، ډېر رنګ هسپتال ختمېدی نه شي، هغې نه بیماران تښتېدلی نه شي او هغې نه کسان تښتېدلي دي، کسانو نمبر هم بندې دي. نو کوم چې مالک دی چا چې هسپتال کولاو کړی دی هغې پسې به حکومت انشاءالله کوششونه کوي چې کله یو گرفتار کو او هغې به خپل هر څه معلومات به هغې وکړي. जी नाज़रीन, जैसे कि आपने मोमन लोया जरगा के जो मशर है उनकी गुफ्तगू सुनी, हमारे साथ निहाल के वालिद मौजूद है, इनसे बात करते हैं. काका डेर अजीबा वाक़या नशव चे ओज़वान ज़ल्मे ज़वेदे दे आस और दे उम्मीद द पारा अस्पताल के दाखिल को चे दे न बयो ख इंसान जोड़ चे दन शोन बवड़ी आयदा लप मड़ी रवड़ो بس دا را سزا مو زیاتې او کوم غوړغول د پاره ورکړه دې د پاره هنو ورکړې ته وجه نه رااله والټه کول هم غوسه به کور کوم کولې شو دغه خدمات نه مې تعالی ز پیسې در کوم او ته دې هغه به وجود وجه ولې وجه او کته ته تکلیف ته ماته اطلاع وکړه دې سوي نه زتنګم زبې نه راو باسم واپس به نه راوړم نو وجه نه رااله ولی کومه ګناه کړو کومه خطا کړو کومه طرفه دې پیسې اخیستې د غیمرات یو لار وخت ولې دا کار ما سره دا د شک خبره ده چې یاسین جدري په سر چا پیسې ورکړي نو په څه وجه دې ملکو وجه څه ده صحیح وال خو څوک داسې وال نه کوي او دې څومره مودونه به نشه کولو نشه د بچپن نه کوله دا خبره نشته دی بچپن نه نشو داسې نشې خو نه چې ګنده یا غلو یا پوډري یا چاته لاس وراچولو بس په خپل کور کې به ګړه بړو کوه دغه د وجه موږ دغه موږ د نشې نه به وړو الله به زندګي لږه ښه کړي دا موږ ته څه پته موږ سره بولټه داسې کار کېږي چې موږ داسې خبرې دی موږ داخله وو پکې سره ضرورت ورته باید څه واده کړو واده کړو 3 بچی دي یو الګ دی 2 جنکۍ دي او ګرځېدل سړیو د سم نه جوګین نه حالو که په حال سړیو د باوجود هم په دغه هسپتال کې به جمع ورکول ځانونه هم کول تاسو ول هسپتال ته تلوي ملاقات هم زه ولا پیره تل ملاقات مو سره کړی دی خو ما سره نه باسونه اندې کړم بچی کور سم شو سورې دي په قلار تیرې کا والله بخیر کې به ورودي بند نو سباسونه مو سره دي کړی لکه دیغه جاپان تم تلو دوبۍ تم تلو خپل کاروبار مو بیل ته پاکستان د چراغل او روزګار نو ټینشن کې بو ټینشن کې روزګار خراب شو دا وخت دی ټینشن کې نقصان یې کړو هیڅ نسخه بس دغه نقصان کړو چې مزدوري نه وکړي دغه ټینشن سره به روزګار شي مزدوري ونه کې بخپله بخ ټینشن ته ملويږي خو هم د ټینشن نه ویږي په چا په کمرې راخیستلې په ورګو یشتل او دا خو له د بچپن د په کور کې خوځول بیا خوځول لکه دا څومره مشکل چې اوس پنګره پلاري خپل ځوان زلمې زوی خپل قبر ته کوزي مزه خګرانه الله دې اسانه کې بد الله امر وز الله پراکړ والله واخصو موږ دې شکرداري او خدای زیاته او ظلم ما سره ډیر زیاته او ډیر زیاته راځه وړو ماته دې انصاف ملاوي زه نورې سم نه غواړم زما استماجه تکته ماته دې انصاف ملاوي چې اخر ما څه ولې دې څه وشو په څه وجه راڅه وشو کومه غلطي مې کړې کومه ګناه مې ده ستا مشر ورو کو کشر ورو زما نه مشر ورو جی دا هسپتال تم تا بوتلم تا ما بخپله ویلو بالکل تا ته به ویل نه چې ما دی وخی لکه ټکی تشدد را باندې یره ویلو دا خبره کړې و چې عالم کوي خو مونږ په خبره باندې یقین نه کوم ویل ذخیر دی دا وای چې مونږ چې رومي باسي کنه مونږ ویل چې 60% ټیم پکې تیر کی نو خو هغه نه باوجود مونږ د دې هسپتال ولنه تاسو کو دا ویل ټیک ټاک دی وای دا به اني باندې بدرته خامخا کوي مونږ خو د هسپتال ولا خبره منل مونږ علاج لور کړو څنګه چې دې مشرو ویل چې دا خو هسپتال نو کور کې بد دې علاج بکیدو نو هغه نور چې کم مریضان هغه شو بیا لکه چې دا اوس سیل شوی دی مونږ خبر شوی سیل شوی دی کې ډیر مریضانو دنه او نو څنګه چې دا کار کړی دی د باندې تشدد کړی دی بس یریدلی دي ټول تښتېدلی دي مریضان هم داسې پرېښي دي او زه هم داسې ټول پرېښی دي د دې په جسم باندې څه نشانات تشدد نشانات او بالکل نشانات یو د خپو باندې مو دا شاته دی ملا نه ونیسه لاندې خپو پورې دا ټول شینو
او اخیری ځل د کله ملاقات شو؟ یاره اخري ځل مې سره ملاقات ما سره نه وکړی، زه خواله نه ورتلم. ما ویل چې ګوته ورپسې ما لګولې ده، ما بولې دی، ما ته بیا و چې ما راوباسه. نو ما زه به ایسته بیا به مې راایستلې، هغه علاج بیا هم په نیمه کې پاتې شوی او بیا به مونږ هم خفه یو چې دا هم څه چل وکړو چې د علاج یې پوره شوی وي. نو دې د وجې سره زه نه میلاوېدم جي. دې نه ښه نه و چې لکه بس یو چرس و نشه وه، چرس خو عام دي چې بس کوله به نشه به ټول کوله. عمر دې نشې کولې، مونږ خو دې ستنګ نه وو، خو مونږ ویل چې سم سړی ته جوړ شي او دا دماغ یې لږ سیټ شي جي. اللہ پاک تاسو ټول له صبر راکړي. آمین. नाजरीन, एक नौजवान को नई जिंदगी देने के लिए बहाली मरकज में दाखिल करवाया गया, लेकिन वहां उसे वहशियाना तशद्दुद का निशाना बनाकर हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया से रुखसत कर दिया गया। अगले प्रोग्राम तक इजाजत दे और देखते रहिए जुर्म दास्तान।